فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی محترم جناب فخر الابرار صاحب صدر تنظیم اساتذہ ضلع شنگل محترم جناب مولانا سیداری صاحب وائس پرنسپل سینٹرل ماڈل اسکول چوگاں محترم جناب ماہر صاحب صدر دارالنصر فاؤنڈیشن محترم طارق بھائی جنرل سیکرٹری دارالنصر فاؤنڈیشن اور فاطمہ اختر کے ناس کو اساتذہ کرام اسٹوڈنٹس اور حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمانہ مخ کی تقاریر شو حالات مناسبت سره او بیا خاص کر سیرین دوسے وہ تقریر زمانہ مخلوق پر باوی مخلوق پر پیدا شمال کار آسان ہے زمان چې کوم ځای کې خبرې بیا قربانه سیداري موږ و هغه ډېر په ښه انداز باندې وکړي خو د ماشوم د خپل احساساتو اظهار کړی او دا خبره مې کړې وه چې موږ له څه پکار دي په حیثیت د یو ځوان موږ له کوم کردار ادا کوله هغه پکار دي بچوړه دلته نه تاسو زموږ مستقبل په دې ملک کې تاسو ډېر ښه کردار ادا کولی شئ خو د بدقسمتۍ نه ستاسو شیطانانو هغه کردار ادا نه وجوهات ته به ګورو ښکاره دي د اسمان خبرې نه کوو د جنت دوزخ خبرې نه کوو چې موږ نه دي خو دلته زمیني حقایق چې هغه وګورو دلته زموږ په ملک کې داسې یو شعبه نشي چې هغه موږ یو ماډل پېښ کړو دنیا ته چې داسې دی دا زموږ ښه دی او هغه په دغه شعبو باندې چې ناست دي هغه ویل ایجوکیټډ خلک دي څه انپړه نه دي ناست ویل ایجوکیټډ خلک په دغه ادارو سربراهان دي او ناست دي او کارکردګي چې ده هغه یې ماډل نه ده او په هغې باندې خپل قوم هم بدل شي او دنیا هم بدل شي او په دنیا کې موږ کوستر یو او موږ هغه ترقي نه کړې څنګه چې تاریخ به وایي چې زموږ نه وروسته چې چین زموږ نه مخکې دی موږ هغه د بنګلادیش نه موږ وروسته انډیا نه حقیقت په بیانو خبرې کېږو که نه انډیا زموږ دښمن دی خو زموږ هغه ترقي زموږ نه ده کوم چې د انډیا ده هغه طاقت زموږ نه دی کوم چې د انډیا دی دا ولې دا ځکه چې ټول عمر په موږ باندې هغه خلک مسلط شوي دي چې هغه نااهله دي دا او د نااهلتۍ وجه دا ده اوس که څوک غواړي ومو چې د ملک بدلون راشي دا ملک ښه طرف ته روان شي دا ملک په خپلو حقوقو باندې ودرېږي خو هغه څه چې دی هغه رزلټ نه ورکوي ځکه نه ورکوي چې کوم خلک هغه په هر سیاسي پارټۍ کې چې دی چالو نارمه او په هر اداره کې چې دی د هغو انساني چې خطا شي نظریاتي طور باندې موږ تباه یو سیاسي طور باندې موږ تباه یو ادارې زموږ تباه دي او دا ځکه تباه دا خلک د کوم ځای نه تللی دا د دې سکولونو نه تللی د دې کالجونو د دې یونیورسټیانو نه تللی خدای د پیسو مشینان پیدا کړي دا د پیسو مشینان پیدا کړي موږ چې خپل ماشوم ته ورکړی ته څه جوړوي ډاکټر جوړ شي پیسې به ووایي موږ دا ویل که نه انجینیر جوړ شه موږ ماشوم په حیثیت د یو استاد او په حیثیت د یو والد په حیثیت د یو مشر موږ د ماشوم هغه د انساني نه کړي چې هغه د دې ملک او د قوم تقوا جوړ شي په هغه کې انسانیت چې دی هغه پیدا شي او راشي د مال نظریه قومونه نه ختمېږي که مالي طور باندې یو قوم کمزوری د هغې نه ختمېږي خو دې نظریاتي طور کمزوری دی ختمېږي که نظریات دی چټې کې دی باندې مخ وړاندې روان دي د مالي حیثیت چې هغه بخښي مو صحابه زموږ مخې ته دي د صحابه واقعیت زموږ مخې ته دي اسلام زموږ خپل اثر زموږ مخې ته دي که ختمېدی نو صحابه د دور نه به دین ختم شي مالي په مال باندې ختمېدی د صحابه د دور نه به دین ختم شي ولیکن هغوی نظریاتي طور کې هغو ایماندارو هغو دیانتدارو هغو مخلصو هغو د قوم خدمتګارو هغوی رضا الهي وه خو سخت راغلي تکالیف راغلي مصیبت راغلي وږي شپې کړي دي خو هغوی خپل نظریات نه بدل کړي خپل سوچ نه بدل کړی خپل فکر نه بدل کړی مصعب بن عمیر صحابي دا مولانا سناس دا هغه صحابي چې کله ایمان نه وروړي نو د
مور او پلار به دله خصوصي ډول د شام نه به کپړې راوښتي او دله به جوړولې نازولې صحابي واقعا مختصر کوم خو چې کله د ایمان راوړو نو مور او پلار ته وایي پلار یې ورته وایي چې ستا زما په جایداد کې اوس زما سره زما په کپړو په پیزار کې ستا زما سره هم اوس نشته زما خپل سوچ او نظریه جدا کړه ته ولاړې بل طرف ته لاړې لہذا دغه شانې بې سر وبایئ د خپل کور نه وویسم او د صحابو په صف کې د مسلمانانو په صف کې شامل شو نبی صلی الله علیه وسلم خو د هغه نظریه هغه کلکه وه هغه مضبوطه وه هغه ماته ونه کاته هغه د دغه مور او پلار چې په ناز باندې لوی کړی وه هغو ډېر ناست و هغه یې ونه کاته خو خپل نظریه او خپل سوچ هغه یې کلک و هغه یې ټینګ و نو خپل بربنډ باندې اختیار کړ نبی علیه السلام په مسجد نبوي کې ناست دی دا مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه دی ډېر وایي نبی علیه السلام په سترګو کې اوښکې راغلې وایي دې سړي د اسلام لپاره د کوم ځای دا سړی د اسلام لپاره د کوم ځای نه کوم ځای ته راغلی ځکه شلېدلې کپړې ورسره شلېدلې څادر ورسره و نو نبي علیه السلام وژړل بیا دا مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه چې کله د غزوه احد کې شهید شو نو د ده سره یو څادر نو هغه څادر چې و هغه لړ و چې کله د شهادت نه وروستو نبي صحابه دی به د خپل څادر کې پټاو نو چې سر به یې پټاو نو شپې به ښکاره کېږي چې شپې به یې پټولې نو سر به ښکاره کېږي مثلا نبي صلی الله علیه وسلم ته راغله نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ده په پښو باندې چې دی واښه واچوئ او دی پټ دومره معاشي مالي طور دومره کمزوري خو نظریاتي طور ټیک وو عقیدتاً ټیک وو تربیتي شی وو دغه کمزوری خلک چې مالي طور کمزوری دا اوچت شو او دنیا ګوټ ګوټ ته اسلام ورسو او په دنیا باندې خپله بادشاهي دغه نظریې وال خلکو ته هغه قایمه کړه خو چونکې موږ نظریاتي طور ټیک نه وو هسې برایانان مسلمانان یو برایانان کلمه یو خو لیکن نظریه زمونږ عقیده زمونږ هغه هغه مضبوطه نه ده بیا زمونږ د مشران د دې سکول نه چې وزي بچوړه دلته او دې کې زیات کردار چې هغه زمونږ ټیچر حضرات چې هغوی ته ادا کول پکار دي او سټوډنټس ادا کول پکار دي ځکه آج کا بچہ کل کا باپ نن بچې سبا به ذمہ دار سبا به مختلف ادارو کې خپل خدمات چې هغه به ورکوي خو که کوم خدمات چې اوس ورکوي دا ورکوي معذرت سره یو ریټایر سړی دی او بعد په سفیر دی او د نظر لګېدل سفارتخانه یې سمجاوي کې خرڅه کړ اوس هلک موږ په دې وروستي یو چې زموږ وزیر اعظم نشي اوس څوک نشي زموږ وزیر اعظم وي زموږ چیف اف آرمی سټاف نشتی یا زموږ وزیر اعلی نشتی یا زموږ آرمی چیف نشتی یا زموږ ډي آی جي نشتی یا زموږ ایس پی او ډي سي داسې خلک نشي چې هغه دا وکړي دنیا په قطارونو پورته ولاړ دي په قطارونو ته ولاړ دي چې کله اډورټایزمنټ وشي خو چې لاړ شي دا په قطارونو خلکو نه یو سړی سلیکټ شي هغه به دغه ادارې دشمن وګرځي هغه به دا اداره خرڅوي هغه به دا اداره تباه کوي او څنګه یې تباه کوي چې هغه نظریاتي طور ټیک نه دی د هغه تربیت نه دی شوی د هغه تربیت صرف پیسه ده چې زه پیسه وګټم که زه ډاکټر یم مریض ډوکټم که زه ټیچر یم زه سټوډنټ چې هغه مالي طور ډوکټم او هغه نظریاتي طور چې هغه ډوکټم خپل کردار چې هغه ادا نه کړم بجوړه ټیچر د دا پکار دي چې دلته په دې محفل کې ناست چې هغوی خپل کردار چې هغه په صحیح طریقه باندې ادا کړي ستاسو صحیح تعلیم او تربیت چې هغه وکړي او تاسو په کار ته وکړه چې تاسو په خپل ځان کې ایمانداري پیدا کړئ د حق طرفدار شئ ډوډۍ چې سپی خوري الله به تاسو ته درکوي رزق چې دی هغه سپي له ورکوي مارغانو له ورکوي خچر له ورکوي تاسو اشرف المخلوقات یې الله تعالی به تاسو له درکوي خپل محنت او کوشش به کوئ خو د دې رزق لپاره به خپل ایمان نه خرڅوئ د دې رزق لپاره به خپل نظریه چې هغه به نه پرېږدئ د دې لپاره به خپل ملک دشمنان به نه جوړوئ د خپلو ادارو دشمنان چې دی هغه نه جوړوئ هغه به د عمل کې کېږي که نه دغه کوم څه هسې موږ چې یوازې تبدیلي نو ګورئ که نه تاسو وګورئ څه شی دی زموږ من څه شی دی ته ما ته وښیئ وایي دغه شرکت ته خو دا خلک پکې ناست دي نو چې ناست دی پکې نو نه راځي تبدیلي تر څو پورې چې زموږ نظریات ټیک شوي دي زموږ عقیده او سوچ او فکر ټیک شوي دي او موږ ایماندار افراد چې دي ادارو ته لېږلي دي نو هسې چې داسې څه ممکن نه دی په دې موقع باندې زه دارالنصر فاونډیشن
کوم ذمہ دار چې دي هغوی له مبارکي ورکوم او انتهایي اصل کار همدا دی اصل کار عبادت چې دا خو د هر چا خپل معامله ده او ښه نه ښه پکار ده چې اسلام یې سره بنیادي دورې سره خو د نورو خلقو خدمت کول د نورو خلقو په غمدل کې شریک کېدل د نورو خلقو ضرورت پوره کېدل هم په دې باندې چې الله تعالی هغه خوشحالېږي نو موږ له ټولو نه پکار دی د عزت یو مسلمان چې د دې تنظیم لاس خپل وشو زمونږ خیر او خیرات صدقات چې کوم ځای کې ناست خیر او خیرات صدقات هغه که موږ په ذاتي طور باندې مثلا زه خیرات وکړم یو نیم لاک روپۍ مې خیراتي کړه سړی راغی خیرات وکړو ټول خبره ختمه شوه هغه سړي وختي طور باندې په مستقل طور باندې د هېڅ چا ضرورت دی هغه ترسره نه شو نو که موږ دې فاونډیشن ته ورکړو دغه یو لاک روپۍ یو نیم لاک روپۍ او دې ولیکي یو غریب سړي دې ولیکي هغه به ځان ته د کوکو کولو کې دغه سړی ټول عمر چې هغه ضرورت چې دي یا بنیادي ضرورت چې هغه پوره کېږي نو ټول له پکار دي چې موږ څه خیر خیرات صدقات کوو هغه دې تنظیم ته ورکړو دوی حوصله افزایي وکړو د دوی سره حوصله شکني ونشي ځکه دا هم انسانان دي که موږ د دوی سره هېڅ په مدد او د دوی لاس پرې نه شو دوی خو صرف اواز کوي ځکه دا تنظیم د یو کس د چلولو څیز نه دی دا خو چا چې اواز ورکړي په حیثیت د مسلمان وتعاونوا علی البر والتقوا په نیکۍ پکار دی یو بل سره تعاون پکار دی موږ د دغه قانوني لاندې به موږ د دوی لاس خپل وکړو او د دوی سره به تعاون کوو زه خپل خبره په دې خبره په دې اشاره باندې ختمول غواړم کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل بلدے سے اندیشے زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے سچیوں یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے سچیوں یہاں خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو والسلام پاکستان